السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په سیلاب په شپه باندې کم څلور کسان عزتمنو وژل شوي د هغوی قاتلان گرفتار شول. مینوال په کاټنګ حرکۍ کې دغه واقعه مخې ته راغلې وه. راځئ مینوال د دغه قاتلانو خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکې کړو. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو تاسو ته یاد وي چې په کاټنګ په حرکۍ علاقه کې د سیلاب په شپه باندې د یو کور کې څلور کسان عزتمنو ډېر بېدردۍ سره وژل شوي چې په دې کې یو بوډا سره دوه زنانه او یوه ماشومه هم شامله وه. چې مینوال اخر هم عزتمنو د دغه څلورو ونو قاتل خو ګرفتار شولو. مینوال هغه قاتل چې دی نو عزتمنو د دوی خپل رشته دار وختلو د پیسو دپاره ورغلو. دغه زنانه تللې وه چې کومه زنانه عزتمنو دوی ایښتې وه خپلو کره تللې وه چې موږ خو ځمکه خرڅه کړې ده خو پیسې موږ کره پرتې دي. مینوال په دې کې دغه اسحاق هلک د دوی رشته دار دوی ټولې خبرې اورېدلې دي او بېقاعده بیا خپل ټیم ته ویلي دي چې دغه شانتې عزتمنو په کور کې ځمکه خرڅه شوې ده او پیسې په کور کې پرتې دي او ورسره سونه خو همدای. راځئ چې نن شپې له پې وشو. مینوال هغه خواته یو سایډ ته د الله غضب او بل سایډ ته پې عزتمنو دوی پې د پاسه وروختل او بېقاعده ډېرې چغې ورته وویلې چې سوی سونه مه راکوئ او پیسې مه راکوئ. په مینوال زنانه ورته ویل چې دا والی هر څه والی پیسې نشته دی او زه موږ پرېږدی دی موږ مه وژنئ. په مینوال دغه ظالمانو سونه هم نه ده اخیسته ورته چې پیسې راکړې هغوی ورته پیسې نه ورکول. دا ظالم لګېدلی د څلور کسان یې پکې وژلي دي. په کور کې دغه څلور کسان موجود او څلور رانه یې وژلي دي. مینوال دغه د قاتل د خولې وینا وه تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکه کړه چې دې قاتل ته اخر کومه سزا ورکړل شي. حتما راسره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.